بسم الله الرحمن الرحیم. د پرېس د ملګرو ډېره مهرباني د ناس ډېر پاکه مشران ملګري. زه په خپل ځان ویم ټول ملګرو خپلې خبرې وکړې، خو زه ټوله مسله چې د قوم جوړه کړې. څنګه چې موږ خلکو ته وایو چې تحریک انصاف راپاڅېد او دی 14 کال په دې صوبه کې روان دی، خو هغه ګول هغې اچیو نه کړ، الټا هغه صوبه نور هم خرابه. ډیپټي کمشنر نن شته، سبا به نه وي. د ده لاندې عمله اے سی یا اے ډي سی یا بل ایکس واي زیډ ناست دي، هغه نن وي سبا به نه وي. یو ډي پي او لاړه بل راغی. موږ د دوی نه خپل دغه اکسپیکټیشن لرو چې دوی به دا وکړي، دا به وکړي، دا به وکړي، خو زموږ په مرضۍ باندې پوره ونه خېږي. زه دې قوم ته وایم چې دا ملک چې دی دا ستاسو دی. که د سړي په کور ډاکه ور وخېږي او سړي سره اسم نه، نو کم از کم ځان پې مړ کړي. که دا قوم نن راپاڅي او د دې خپل حق تپوس کوي، نو زه وایم چې دا به ډېره په ښه طریقه باندې حل شي. او که موږ په جړاګانو باندې خپل حق غواړو چې نن بجلي نشته، نن ګیس نشته، نن امن امان مسله ده، دا ټولې مسلې چې دي دا موږ ته راجمع شوي دي. نن ته مهنګایي وګوره کم زیاته ورسېده، وفاقي حکومت ته وګوره، صوبایي حکومت ته وګوره، صوبه په خپل کرپشن کې مکمل پراته ده، لږ پت پکې پراته ده، مرکز په خپل دغه پروت دی. ټول زور چې راځي دا قوم له راځي. نو ښه نه ده چې دا قوم راپاڅي او دا قوم د خپل حق تپوس وکړي چې زه بل ورکوم. نو زه چې ټکس ادا کوم په دې بل کې، نو ماله به دا ټکس اله اخلي چې زه ماله دوی بجلي راکوي. زه چې د ګیس بل ورکوم، نو هغه ماله داسې راکوي لکه د دوایۍ په شان دی، سهار غرمه او ماښام. خو مونږ خاموشه ناست یو، زمونږ په وسایلو باندې نورو خلکو مزې وکړئ، او مونږ چې دی مونږ صرف جړاګانې کوو، صرف فریادونه کوو، صرف راپاڅو چې نن به دا وکړو، نن به دا وکړو، کېږي اسم نه. دا مضبوط احتجاج غواړي، دا قوم راویښول غواړي، دا قوم له پکار دا راپاڅي. او زه ورته دا یوه خبره کوم چې تاسو په دې ټول پاکستان کې د سیاسي پارټۍ وګورئ، نن که څوک د اعتماد خلک پاتې دي او په چا پسې خبرې نه کېږي، نو هغه واحد افتاب خان دی، ملي رهبر دی، د قومي وطن پارټۍ مشران دي چې په دوی باندې الحمدلله څوک داغ نه شي لګولی چې تاسو باندې دا دي. نن مولانا فضل الرحمن صاحب وایي چې شهیدان چې دي دا خو چې شهیدان کېږي دوی خو تنخواګانې دي، دا خو د دوی ډیوټي ده. خلک په دنیا یې خطر په دې ملک کې څوک سمه خبره هم نشي کولی. ښه خبره دا ده چې دا قوم راپاڅي، د خپل قومي وطن پارټۍ ملګرو ته مونږ عموما خصوصا او د ټولې صوبې ته خصوصا دا کوو، خواست کوو چې راپاڅې د قومي وطن پارټۍ د جنډې د لاندې یو شی انشاءالله تعالی چې ملي رهبر او د هغه د پارټۍ ملګري دا به ستاسو حق تاسو له ستاسو په درشل باندې درکوو. که دا خلک نه راپاڅي، نو همدغه شانتې جړاګانې به وي، همدغه شانتې خویمي به وي، همدغه شانتې لانجې به وي. د شپې پېټرول ګران شي، څوک هم دا نه وایي چې لکه خلک منډې کې وي یاره راځي پېټرول واچي، پېټرول چاټ نه شي. دومره انتهایي دغه شروع شوی دی، هغه بې ضمیري چې یو سړي ته په دې ځان باندې نه ښکاري چې یاره وایي نه زه پیاز ګران شو چې پیاز در والم، ټماټر ګران شوي چې ټماټر ډېر کور ته یوسم. دا چې دا زموږ هغه بېغورۍ دي، دا زموږ هغه بېحسي ده. هغه بېحسۍ نن موږ دې ځای کې کینو. زه دې قوم ته وایم چې راپاڅې د ملي رهبر د جنډې د لاندې ودرېږئ، انشاءالله تعالی دا بجلي هم ستاسو ټیک وي، دا ګیس هم ستاسو ټیک وي، دا امان به هم ټیک وي انشاءالله تعالی، او د ډي پي یو قبله به هم درسته وي، د ډي سي قبله هم درسته وي، او دا نن نور چې څو د محکمو مشران ناست دي د دوی قبلې به هم درستې وي. مونږ ټکس ورکوو، مونږ بلونه داخلوو، مونږ روغ خلک یو، مونږ دوی سره ټول عمر مرستې کړي دي، د هغه مرستو دوی زموږ غلط مطلب دي. نو که مونږ نن راپاڅو او یو موټی شو، نو انشاءالله تعالی قومونه خلک نشي وجلی، افراد خلک وجني، خو قومونه څوک هم نشي وجلی. نو چې قوم څوک نشي وجلی، نو پکار دی چې موږ د دوی لپاره قربانۍ ورکړو. نو چې اول زه قرباني ورکوم، نو پکار دی زما ګاونډي هم راپاڅي. دا اجتماعي جنګ دی د کرپټو خلکو او د ایماندارو خلکو په منځ کې. نو که موږ نن راپاڅو د دې کرپټو خلکو خلاف ودرېږو، نو انشاءالله تعالی الله به موږ سره خیر وکړي.